یو عالم د هندوستان یو غټ عالم دی، هغه غالبا په یورپ کې په یو ملک کې یو غټ پروګرام برابر شو. د یهودو عالمان یې راوغوښتل، د عیسایانو یې راوغوښتل، د هندوانو یې راوغوښتل، او څومره چې ځان ته هغه د دینونو والا وایي دا راوغوښتل، دغه مسلمانان یې راوغوښتل چې راوغوښتل. نو خبره په دې باندې وشوه چې هر یو سړی به د خپل دین سند پیش کړي. سند پیژنئ؟ اوس زه وایم چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. مثلا دغه حدیث ما ویو، ما پکې صحابي یاد کو، مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. اوس راځي وای داسې د خپل دین تاسو په خپل سند سره خپل پیغمبرانو ته ورسوي، خپل مشرانو. سوچ کوا زمونږ دا دین الحمدلله داسې محفوظ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ار یو عمل داسې را رسیدلی دی لکه اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع دی وغه عمل کوي، لکه ما ته چې گویا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورو دغه عمل کوي. قسم په الله د دین یو حدیث چان شوی دی ما اوریدلی دی. ګوره موږ چې الحمدلله فارغ شو شیخ ادریس صاحب نه نعمانیین په 2014 کال کې 2016 کې، نو موږ ته یو سند راک. دغه سند دا زمانہ تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د ار یو حدیث رسیدلی دی، د ار یو کتاب رسیدلی دی. نو زه چې الحمدلله کومه خبره کوم گویا چې ما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی ده، خو په منځ کې واسطې شته دي. دغه سندونه دغه واسطې دا چا محفوظ ساتلی؟ دا علماء ساتلی. دغه قرآن کې اوس تاسو ته علما پریدي چې زی چې څه کوئ وکئ. دغه قرآن کې به ځان نه قادیانان، شیعګان، یهود او نصارا د ځان نه پکې عربي لیکلی چې مو ته پې پوهېږو نه پې پوهېږو، څوک به ما پوه کوي؟ عالم به مې پوه کوي. ای محترمو او کار شروع دی، خبر به شئ. قرآن عظیم الشان کې حروف لفظونه دا چې دی بدلی خلک تفسیری چې کوي داسې تفسیری کوي چې ته به پې پوهېږي نه، ته به چې دا خو ټیک خبره ده، خو هغې کې به هغه د ځان نه خبرې کړي، تحریف پکې شروع دی. خو الله جل شانه وعده کړې ده که موږ او تاسو ته الله پرېښی وی د نورو امتونو غوندې والله دا قرآن به اوس داسې برابر نه وي. خو الله جل شانه وعده کړې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله جل شانه فرمایي بېشکه ما قرآن نازل کړی، موږ قرآن نازل کړی، او الله جل شانه فرمایي موږ به د دې قرآن حفاظت کوو، د دغې دین حفاظت به کوو، د دغې دین ذمواري الله جل شانه اخیستې ده. خو ظاهري سبب څوک دی؟ جواب راکوي علماء دي. څوک دي؟ یا لکه دروغ وایم زه، علماء حفاظت کوي که نه کوي؟ علماء حفاظت کوي. نو هغلته چې مناظره مقرره شوله نو سیبه د مسلمانانو عالم پکې د ار یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې سند علی، ما د دې خبرې سند رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورساو، ما د دې قرآن سند رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورساو. شابه تاسو خپل سندونه راوړئ. یهود وتښتېدل چې موږ به د تورات کومه خبره ثابت ده کو چې دا د موسی علیه السلام ده، موږ به د موسی علیه السلام کومه خبره څنګه ثابت ده کو چې دا موسی علیه السلام ته ورسو؟ دا خو ډېره سخته خبره ده. خو مسلمانان دغه رنګې هندوان هم وتښتېدل، دغه رنګې نصارا هم وتښتېدل. انجیل والا سند ورسره داسې نشته دی، داسې برابر، داسې شفاف، داسې ښکلی. او مسلمان چې لګې شو نو ټول ومنله چې بالکل د مسلمانانو علماو خپل دین ته په صحیح طریقې باندې خدمت کړی دی او خپل دین برابر ساتلی دی. په هندوستان کې داسې خلک راووتل انګریزانو پیسې ورکړي، هغوی به د ځان نه حدیث جوړول. ډېر حدیث شته چې خلکو به د ځان نه او هغوی څه وکړل په هندوستان کې سبقونه وویل، ظاهري ځانونو تر مسلمانان نمونه کېښودل، هغوی پیچدانې وکړلې په حدیثو کې، او بیا د ځان نه داسې حدیث به ویو چې خو به حدیث نه و، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د هغې نسبت کاو. علما پرې راولګېدل دا خو حدیث نه دی، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی، دې ځای کې خو تا دروغ ویلي، داسې الفاظ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نشته. هغه ټول حدیث اوس ټول یو کتاب تراجمه دي چې دا د هندوستان والا حدیث دي، هغه کافرانو چې د ځان نه جوړ کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې داسې خلک را تیر شوي دي، صحابو د وخت نه داسې وروسته
چې د هغې دفاع محدثینو محترمو قسم په الله کړی ده. راشه موضوعات فلان موضوع څه ته وایي چې د ځان نه یو جمله سړی را جوړه کړي او څه وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی او هغه حدیث نه علماء ټول یو کتاب ته راجمع کړل چې راشه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دروغ تړل شوي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دروغ تړل شوي، دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دروغ تړل شوي، دغه صحیح حدیث دي، دغه مرفوع حدیث دي، دغه برابر حدیث دي. دا خدمت چا کړی وي؟ دا علماء کړي. نو قسم مې دی په الله چې علماء چرته خپل کار پرېښی وي او یا یې پرېږدي نو ګورې دا دین به زما ستا د منځ نه لاړ شي. ما تا به ګورې بیا څوک پیدا نه کړو چې جنازه پې د خپل بچي د خپل پلار وکړو. ما تا به د مسلې دپاره ګورې امام به پیدا نه کړو. ما تا به د قرآن عظیم الشان د اورېدلو دپاره ګورې قاري پیدا نه کړو. دا ټولې خبرې به ختم شي خو الله دا دین د چا په سبب او وسیله باندې مو تا پورې را رسولی؟ د علماو په سبب او واسطه باندې. او علما لګې دي خدمتونه کوي. نو علماو پسې ټوکې ټقالې دا مه کوئ.